دا ښار دومره بدرنګ نه و، دا ښار چا دومره بدرنګ کو. ګرانو کتونکو، د پېښور نیوز راونډ اپ په خصوصي خپرونه کې درته هرکلی وایو. په تېره هفته د پېښور په تاریخ کې یوه بله توره ورځ وه، یوه بله سانحه وه، او دا هغه ورځ وه په کوم کې چې پېښور یو وارې بیا 100 مړي وکتله. دې نه وړاندې پېښور کې 3 پیرې چې کوم د مرګونو سنچري په یوه ورځ ده، هغه د ترهګرۍ په پېښو کې هغه ریکارډ شوې ده. او د هغې تفصیل څه داسې دی چې مونږ د مینا بازار چاودنه کتلې وه، کوهاټي د چرچ چې کومه حمله وه هغې کې هم 100 کسان مړه، او بیا د ټولو لویه بله حمله APS وه. خو وسنۍ چې کوم حمله شوې ده په پولیس لاین جومات کې، یو خو دا ده چې دا د پښتونخوا د هغه پولیس چا چې د ترهګرۍ په هکله باندې یو مثالي کردار ادا کړی دی، فرنټ لاین فورسو، د هغوی په جومات کې د ماسپښین په منځه کې دا حمله شوې ده، او تقریبا 100 پورې پولیس ځوانان افسران په دې کې شهیدان شوي دي. دې نه علاوه که موږ وګورو نو په دې کې یو بل اړخ د دې ډېر اهم دی، او هغه دا دی چې دا په جومات کې شوې ده، په مزګزارو باندې شوې ده. کله چې ما څنګه ویلي چې پېښور ډېر زیات سانحات لیدلي دي، ډېر زیاتې حادثې پېښور لیدلي دي، خو پېښور خلکو او د دې چې کم فورس دی نو هغوی خپل ژوند نه دی پرېښی، خپله مبارزه یې جاري ساتلې ده. کله چې دا پیښه وشوه، یوه لویه پیښه وه. تاسو زما بیکګراونډ کې ګورئ، مین روډ چې کوم خیبر روډ هغلته ښکاري د اسمبلۍ نه ورخواته، نو دې سره پولیس لاین و. تاسو به هغه ویډیو کې کتلي وي چې خودکش حملاور څنګه چې پولیس کم ویډیو جاری کړ. زه د هغې خبره کوم. بیا د هغې سره خوا کې ورسره تاسو کتی شئ چې الاریچ دی، او وړاندې چې کوم دغه پیښه وشوه نو فوري توګه الاریچ ته جوبل کسان راوړلی شو. په دې کې چې بیا کوم مهم کردار دی د ریسکیو 1122 هغوی هم فوري توګه چې کله د دې نه خبر شو کنټرول روم باندې، کله پیغام راغی هغوی ته، نو هغوی هم خپلې کاروایۍ شروع کړې. مونږ به خبرې اترې کوو د الاریچ چې کوم په دې ډاکټران دي، نرسان سټاف دي، هغوی یو ډېر زبردست کردار ادا کړی و. دغه شان ریسکیو 1122 دپاره یو چیلنج یو 40 ګنټې هغوی د ملبې نه چې کوم کوشش یې دا و چې کوم ژوندي خلک هغه راوکاږي، هغوی هم یو ځانګړی کردار و. ورسره دا پیښه چې وشوه په ښار کې مظاهرې هم شوي دي، پولیس چې کوم اهلکار و هغوی هم مظاهره کړې ده، احتجاج یې کړی دی. دغه شان مختلفو سیاسي چې کومې ډلې دي نو هغوی هم خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. ګران کتونکو، په اخره کې به کوشش مو دا وي چې د خیبر پښتونخوا چې کوم پولیسو مشر دی معظم جاه انصاري، هغه سره هم خبرې اترې کوشش وکړو، او د دې سانحې په حواله ورسره خپل چې کوم دغه دی د هغوی موقف دی هغه راوالو. په اخره کې به کوشش دا کوو چې لویه پیښه خو وشوه، خو پېښور چې کوم دی هغه ژوندی ښار دی، د دې خلک هم ژوندی دی، ژوند نه پرېږدي. د دې نه بعد په د هفتې یعنی د خیالي ورځ او په نننۍ ورځ اتوار ورځ باندې لیټرري فیسټیول تابیا شوې ده. په اخره کې به هلته هم ورځو. موږ سره پروګرام کې اوسئ. ګران کتونکو، مونږ دا وخت د پېښور بلکې د صوبې په لوی هسپتال الاریچ په هغې واډونو کې موجود وو چېرته چې د پولیس لاین جومات چې کوم چاودنه وه، خودکش حملې د هغې مریضان پراته دي. دا به زه ووایم چې الاریچ مخکې هم چې څومره هم پېښور کې لوی چاودنې شوي دي، د دې نه مخکې چې کوچه یې رسالدار وه، د 100% چې کوم پیشنټ و هغه دلته راوړلی شوي وو. او اوس چې کومه دا حمله وه پولیس لاین والا، نو دلته هم څومره هم چې پیشنټ و، ډیډ باډیز و، لاشونه و، هغه الاریچ ته راوړلی شوي وو. تقریبا 102 چې کوم مړي دي هغه الاریچ ته راوړلی شوي. په هغې کې 2 چې کوم دي تر اوسه پورې هغه تاسو ګورئ دې واډ کې هغوی په حق رسېدلي وو، د هغوی کنډیشن خراب و. 175-70 چې کوم مریضان وو هغه د علاج لپاره راوړلی شوي وو. په هغې کې زیاتره چې کوم دی هغه ډسچارج دي. تاسو بس واټ ګورئ، تقریبا 100 پورې چې کوم مریضان دي هغه دلته علاج روان دی، او په دې کې 4-5 مریضان هغه دي چې هغه کریټیکل حالات کې دي. مقصد دا چې الاریچ وړاندې هم
د صحت په هکله باندې ډېر ښه سروسز ورکړو په ایمرجنسي حالاتو کې او دا ځل هم ډېر زیات موږ وکته د دې چې کم سټاف و هغوی تجربه کارو یو باقاعده هېڅ قسمه پینک افراتفري موږ دلته نه ولیدلې. زه په خپله باندې کله چې چاودنه وشوه د هغې 30 منټ بعد وړاندې الارج ته ورالمه چې کله رالو نو د دوی چې څومره هم سټاف دی که لاندې چې کوم د دوی کلاس پور دي نور چې کوم د دوی ټیم دی نو هغوی دننه واډون ته شفټ کولو ایمرجنسي ته شفټ کولو په ډېر په ښه طریقه باندې هغه شفټ کړي ورسره چې کوم میډیکل سټاف او نرسز او ډاکټر صاحبانو نو هغوی کې مونږ هېڅ قسمه پینیک نه و کتلی. یو پروفیشنل طریقې باندې هغوی دا لویه سانحه ډیل کړې وه. دا به هم زه ووایم چې یوازې پاکستان نه په قومي سطح نه بلکې انټرنیشنل نړیوال کچ باندې هم الارج دومره یو لویه پیښه چې په هغې کې په سوونو خلک جوبلو ډیډ باډیزو یو افراتفری ماحولو نو هغه الارج ته راوړلی شوي دي او اوس موږ ګورو تقریبا صرف 100 پورې چې کوم مریضان دي هغه زر علاج دي په دې کې ځینې کریټیکل حالات هم دي. موږ به کوشش کوو چې خبرې وکړو د دې د سټاف ډاکټرانو صاحبانو سره او انتظامی چارواکو سره چې کوم دا لوی په دوی باندې امتحان او دا څنګه تیر شو او راتلونکي وخت لپاره خدای مکه خو داسې قسمه پیښې راځي نو دوی به د هغې لپاره چې کومې کمزورۍ وي هغه به نورې څومره ښه کړی شي. تاسو موږ سره اوسئ. ډاکټر مدیر صاحب یقینا چې یو لویه سانحه وه مخکې هم الارج چې کوم سټاف دی نو هغه په طریقه باندې داسې قسمه سانحات راغلي دي کوچی رسالدار او د هغې نه مخکې مینا بازار مختلف واقعات راغلي دي. دا هم یو لوی سانحه وه. مونږ هم په خپله باندې میډیا راغلې وه د هر څه کتله دننه د الارج چې کوم سټاف دی ډاکټران دي نو هغې کې هېڅ قسمه پینک یا داسې مسله موږ نه ولیدلې. د سټاف په حواله باندې ستاسو چې کوم ټیمپرمنټ و ستاسو چې کوم عزم و په دې حواله راته وویلی. السلام علیکم. ډېره مهرباني تاسو چې راغلی دا خلکو ته اویرنس ورکوئ. اول خو زه ټول نه مخته د افسوس کومه په دې سانحه باندې او چې کوم شهدا دي هغې فیملی د الله تعالی صبر ورکړي. زموږ خپل ایکسپیرینس چې کوم دی الارج ټول سټاف چونکې دلته انفارچونیټلی داسې واقعات ډېرې کېږي نو زموږ د الارج سټاف چې کوم دی هغه دې حوالې سره ټرین دی ډېر زیات. په ټوله دنیا کې که ته وګورې دومره غټې صنعت او بیا دومره غټه کیجوالټي چا نه د مینیج کړي ورسره سې الارج ټول سټاف به دې کې ټرین شوی دی. زه په هغې ورځ انکال ور د ارتوپیډیک نه ما ته زه دلته په دې واټ کې وم چې ما ته اطلاع ملو شوه په وټساپ باندې داسې چې بلاست شوی دی. موږ ته پته نه وه چې په کوم ځای کې شوی خو پېښور کې بلاست شوی. زه فورا دلته نه چې ووتل زه چې ایمرجنسي ته رسېدل نو هلته حال پوره ډک و او ټول زموږ کولیګ چې څنګه دا خبر ملو شو ټولو خلکو ته هغه ټول ایمرجنسي ته راورسېدل. هلته مو تقریبا داسې یو ګنټه چې څومره هلته پیل نه راوړی شوي مریضانو هغه حال خالي شو. لکه هغې کې چې کوم زموږ ایر وی والا ټرین ډاکټرانو هغې به ایر وی سکې ورکولې لکه د ساه والا نلۍ یا د زړه والا انټیوبیشن کول. موږ چې د کوم ارتوپیډیک والا و هغې د پښې ماتې وې یا د بره پښې یا لاندې پښې هغه به یې سکې ورکولې. په دې کې ډاکټر صاحب مدیر صاحب ستاسو خبره کټ کوم چت هم پکې راغورځېدلی و ډېر زیات ارتوپیډیک چې کوم پیشنټ دي تاسو په خپله باندې په دې باندې کار کوي سرجري هم کړې څومره سرجري کړي په دې دا دماکه د نورو دماکو نه ډفرنټ وه په ځکه چې په دې کې چې کوم د چت د راغورځېدو نه مریضان زیات سفر شوي. په نورو دماکو کې اکثر ډفرنٹ سپیشلټي والا د ارتوپیډیک والا دومره زیات نه و خو په دې کې تقریبا 90% چې کم زخمیانو د ارتوپیډیک مریضانو. مونږ په اول ورځ باندې تقریبا 5 سرجري وکړې په ایمرجنسي کې چې کومې ایمرجنسي سرجریز وې د ارتوپیډیک والا
د جنرال سرجري والا 15 کرینیاټومي شوي وي، ما ته چې څومره انفارمیشن دي، او د واسکولر والا 2 رګونه چې کټ شوي وو هغه 2 سرجري شوي وي، او د جنرال سرجري والا 4 وي که 15 لیپراټمي شوي وي. په اول ورځ باندې نه فرست ډے باندې چې کوم دغه شوی هغې نه پس بیا مو چې کوم د داسې هډوکي مات شوي وو چې هغه مو لږ ټایم پکې اخیستی شو، هغه مو سهار ته بیا وکړې. نو موږ سهار ته په سیکنډ ډے باندې د 2 بجې راسې ټولې سرجري کمپلیټ کړي وو. مو د ارتوپیډیک والا تقریبا 26 سرجیانې مو وکړې، او د نیورو سرجري والا تقریبا 9 سرجیانې کړي وې. د جنرال سرجري والا دغسې 9، د توریسک والا چې کوم پروسیجر دی انټیوبیشن کړل او هغه تقریبا 12 پروسیجر یې کړي وي، او د واسکولر والا 2 رګونه کټ شوي د 2 مریضانو هغه ګنډلي وو. زموږ انفارچونیټي یو مریض و، هغې لاس بیا مو ورسته کټ کړو په ځکه چې هغه وینه بحال نه شوه هغې ته. زموږ تقریبا 2 مریضان داسې دي چې هغې ته مو چونکې هغې ډېر هډوکي مات دي، نو 2 مریضان ته هم په منډې باندې سرجري پلان کړي، دا غټه سرجري. په هغې کې غټې غټې سرجري لکه څنګه سپاین سرجري چې د دملې هډوکي هغه سرجري، د پیلوس غټ هډوکی دی د دې سرجري، او زیاتره د ټیبیا چې لاندې د لیګ والا کم هډوکی دی، او یو فیمر د دې غازیاتو په هغې کې مو راډونه واچول. نو دا ټول چې کوم زموږ مریضانو ډیټیل و. ٹھیک ده مدیر صاحب، بیا به راشم جنرال سوال ته به راشم. هغه دا دی ما مخکې هم وي چې یقینا حمله ډېره غټه وه، 170 پیشنټ چې کوم دی په هغې راوړه، ډیډ باډیز هم راوړلی شي الارج ته. دغه وخت کې ستاسو چې کوم سټاف دی، ستاسو خوب یا دلته چې کوم د دوی رشته دار به هم راتلله، نور پریشر هم، نو دغه تاسو څنګه ډیل کو، او فیوچر کې به دا نور خدای مه کړه که داسې پیښه راځي نو تاسو به څه کوئ دې لپاره؟ چې څومره پورې ما پیل نه تاسو ته وایي چې الارج والا څومره سټاف دی دا ټول ټرین دی په دې کې، او دا چونکې داسې هغه چې وشي واقعات چې وشي په هغې کې الله تعالی چونکې هغې ته الله تعالی سړي ته یو پاور ورکړي د خدمت ورکولو، نو هغه بیا ستړي باندې سړی نه پوهېږي. زه په هغې ورځ چې فارغ شوم 7 بجې راسې هلته اپریشنونه و ماښام، هغې نه پس چې فارغ شو ما چې خپله زموږ لکه ټول آنلاین سیسټم دی، چې کله ما آنلاین سیسټم وکتو نو زما سره تقریبا 40 پورې مریضان اډمیټ و. نو هغې نه پس هغه مریضانو باندې ټول زه وګرځېد، داسې 1 بجې پورې زه شپې فارغ شول، مو ټول هغه پلیننګ وکړو چې سبا د به دې سرجري کوو، او هر څه مو سیټل کړي وو. دغسې هر سپیشلټي والا خپل مریضان غږ کړي وو. اصل کې زموږ د کیجوالټي باندې ډېر کار شوی دی. که تاسو وګورئ ګریجولي د کیجوالټي زموږ د کیجوالټي سروسز ډېر زیات امپروو شوي دي. په پاکستان کې 3 هسپتالونه چې کم دي که نه، په هغې کې یو پراپر چې رجسټر کیجوالټي ډاکټران دي، یا زه درته وایم چې رجسټر وارډونه دي، هغه 3 دي. یو په هغه خان کې شته، په شفا کې شته، او په الارج کې شته. خو دا الارج هغې نه ځکه ډفرنس دی چې هغه دومره زیات 10 مریضان په یو ټایم باندې هینډل کولی شي، او الارج په 100 مریضان هینډل کولی. نو الارج کیجوالټي سروسز ایمرجنسي سروس ډېر زیات بهتر شوي دي. تاسو که وګورئ چې دا که تاسو خپله دا سروی وکړئ چې دې نه مخته چې کومې بلاست شوي دي، دلته یو مریض دی هغې پرون وی چې یاره زه 2013 کې بلاست شوی و، په هغې کې زه راغلی و، نو ډېر پور سروسز و، او دو دلته بالکل هغې وی چې ما ته هیڅ شکایت نشته، او دو دلته ډېر په ټایملی سروسز و، او اوس هم هغه دا اپریشیټ کوي. نو اوس زه وایم که نه چې د الارج چې که ته ورته وایې که نه، زه ما چې خپل کم وکتل کم مریض ته کیر ورکړو، نو زه وایم چې په دې نه زیات نشو ورکولی. مطلب دا ورډ سټینډر کیر مو ورکو چې مریض ته مې هر یو سپیشلټي، ځکه تا ته ووایم که نه په دې غږ کې زموږ په دې بلاست کې د نیوروسرجي کارو هغه ډاکټران هر وخت اویلیبل دي، ټول مریضان ګوري، د واسکولر سرجن، د توریسک سرجن، د جنرال سرجن، او د ارتوپیډیک سرجن، او ایون په دې کې د سترګو انجری وي، په ځکه چې بند شوي وي، د ای ان ټي هغه وي، د پلاستیک سرجري مریضانو. نو دا زموږ سره زموږ فیکلټي 150 نه پلس فیکلټي ده.
نو دا یو داسې هسپتال دی چې په دې کې هر یو ماینر سپیشلیټي شته دي. اوس زه دلته تاسو یو اگزامپل درکړم چې زموږ یو پیشنټ دی هغې ته دا غټه ګوته چې کومه ده د دې امپوټیشن شوی دی کټ شوي ده. نو هغه به مو زموږ سره هینډ سرجن شته دی نو هغه به دا غټه ګوته مو ورته جوړوي بله ګوته به داسې ټرانسفر کوي چې هغې د غټې ګوتې کار ونالي. نو زموږ سره هر نمونه سپیشلیټي شته دي چې دومره زیات او ښه ټرین دي. ما خو درته ووایي که نه چې LRH په شانتې ټرین خلک به په دنیا کې تا ته میلو نشي چې په ایمرجنسي او دومره غټ لیول باندې ایمرجنسي کې ټرین وي. اخره کې تاسو په خپل باندې ډېر خدمات ورکړي دي خلکو ته که اټینډنس راځي یا داسې قسمه سچویشن نو تاسو خلکو ته بطور ډاکټر په هسپتال کې تاسو سرجري هم کوئ چې دې ځای کې هغه پینیک خور نشي څه پیغام ورکول غواړئ؟ زما خو صرف د خلکو نه دا ریکویسټ دی چې زموږ د سټاف سره تاسو کوآپریشن کوئ خاص کر د نرسنګ سټاف زموږ ډېر خدمت کوي هغې سره کوآپریشن کوي. هغه فیمیل دي زموږ سوسایټي داسې ده چې په هغې کې د فیمیل یو خاص ریسپیکټ دی. او بل چې بار نه کم اټینډنټ راځي چې هغه د مریضانو د خوب مریضانو د هغه خیال ساتي د آرام خیال ساتي په ځکه چې مریضان ټوله ورځ هغه غریبان دومره ستړي شي چې هغه وایي چې خوب نه دی کړی آرام نه دی کړی په ځکه چې ټوله ورځ دا بار نه VIP راځي او هغه مریضان ډسټرب کوي. نو زما ریکویسټ به دی چې یو خو که VIP راځي هغه د لږ ګیپ سره راځي او بله خبره دا ده چې د VIP سره چې د شاته دومره ډېر کسان راځي چې دا دومره ډېر نه بس که VIP راځي یو دوه کسان د نن راځي په کنټرول انوایرمنټ کې هغه د مریض سره ملویږي او چې کم مریض آرام کوي هغه کوي دا نه ډسټرب کوي چې کم په هغې ټایم کې اویلیبل وي هغه ویښ وي هغې مریض سره د ملویږي په ځکه چې دا خو صرف هغه یو اظهار همدردي دا ضروري خو نه ده چې دی هغه هر یو مریض ته ورشي ډاکټر په شان دی چې هغه ټریټ کړي څه کړي. نو چې کم یو سمبالک دی بس چې تا ته کم مریض اویلیبل شو چې هغه ریسټ نه کوي په هغې ټایم کې هغې سره ملو شه. نو زما دا ریکویسټ دی چې خاص کر VIPs ته چې هغه د مریضان ډېر نه ډسټرب کوي او هغه سمبالک یو دوه مریض سره ملو شي بیا د دا ریکویسٹ تھی. عالیہ نرسز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہاسپٹل میں. یہ جو سارے آپریشنل معاملات ہیں بڑی ٹریجڈی تھی. تقریباً 100 سے زیادہ لوگ وفات پا گئے, تقریباً 200 انجرڈ یہاں پر منتشر ہو گئے. تو نرسز کا کیا تقریباً یہ 3-4 دن ہو گئے ہیں, تو اپنا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. ایسا ہے ہماری نرسز نے سب سے زیادہ یہاں پہ کام کیا ہے. جب یہاں بلاسٹ کی خبر آئی ہے, ہاسٹل سے لڑکیاں جو تھیں وہ آ گئیں, گھروں سے لڑکیاں آ گئی, ہر کوئی آ کے کیجوالٹی میں اور یہاں پہ آ کے اسٹینڈ بائی ہو گئے تھے کہ ہم اپنی کسی پیشنٹ کو ہماری وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو, کچھ ایسا نہ ہو. اور الحمدللہ ایسا ہے کہ آپ کسی بھی پیشنٹ سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں, وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں نرسز کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی ہے کہ نہیں, ہماری کیئر میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں. ماشاء اللہ یہی پوچھا گیا ہے تو وہ خوش گئے ہیں کہ جی جو ڈسچارج بھی ہو گئے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں نرسز نے ہمارا بڑا خیال رکھا, ہماری بڑی کیئر کی گئی ہے. جس ٹائم بلاسٹ ہوا اور پیشنٹ منتقل ہو رہے تھے تو موجود تھی آپ اسی ٹائم, تو بڑا یہ افراتفری ہوتی ہے. تو بالکل جی, بہت وہ تھا, افراتفری تھی. لیکن ایسا تھا کہ جو ہی ہمیں پتہ لگا بلاسٹ ہو گیا, ہمارے ہاسپٹل سے بھی لڑکیاں آ گئی ساری. کچھ تو وہ کیجوالٹی چلی گئی ہیں اور کچھ کو جب آرڈر ملا کہ یہاں پہ ہم اپنے بیم بلاسٹ کے پیشنٹ ڈالیں گے تو وہ یہاں آ کے کھڑی ہو گئی تھی کہ پیشنٹ جب ادھر سے شفٹ ہو تو ان کو کوئی پرابلم نہ ہو, یہاں پہ ہر چیز پہلے سے اویلیبل ہو. اور کوئی اس طرح کوئی مسئلہ جو ریلیٹیو آتے ہو انجرڈ کے, تو نرسز کے ساتھ کوئی سخت قسم کا رویہ یا اس طرح کا؟ نہیں, کوئی ایسا کوئی مطلب ان کے ریلیٹیو میں سے کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, کچھ وہ نہیں کیا, کافی تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں کسی سے کوئی ایسا شکوہ نہیں, کچھ وہ نہیں تھا. ګران کتونکو, تاسو LRH چې کوم صورتحال هغه وکتو. په دې ایمرجنسي صورتحال کې د چې کوم LRH خدماتو نو هغه چې کوم ډاکټر صاحبانو, نرسز چې کوم سټاپو هغه تاسو سره هغه خیالات شیر کړه. وس مونږه راغلیو ریسکیو 1122 د خیبر پښتونخوا یو داسې سرویس چې ویاړ په پکار دی په خصوصي توګه په خبر کې چې کومه دا پیښه شوې وه نو د دې کردار پکې یو ځانګړی و په ټولو ادارو
کې چې څومره هم ادارې دي د دې یو داسې کردار و چې 40 غنټې دا متحرکه وه او دوی خپل سروسز ورکړي وو. یو کار دا دی چې کم ژوندي خلک ملبه کې ګیرو درنه مشینري دوی استعمال کړې وه 40 غنټې او په هغې کې کامیابه شوي وو چې ډېر خلک یې راویستی دی چې کم ژوندي د هغې نه بعد ډیډ باډیز او په سوونو چې کم دی جوبل کسان هم هغوی شیپ کړي دي. مونږ به د دوی سره خبرې اترې کوو. نوید اختر صاحب تاسو ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر یې ریسکیو 1122 په خپله باندې پېښور تاریخ کې یوه ډېره عجیبه شان دا واقعه وه د ټولو ادارو لپاره چلنج و د ریسکیو 1122 لپاره هم یو چلنج و ځکه چې ملبه راپرېوتې وه دهشتګردۍ نورې پیښې خو په خاص کر خیبر پښتونخوا کې او پېښور کې ډېرې شوي دي خو د دې نوعیت جدا و. یو دا دی چې خلک ملبه کې ګیر شو فوري توګه باندې. نو تاسو وړاندې چې کوم دغلته معلومات درکړی شو بیا هلته رسېدلو تاسو دغه عرصه ولیدله وړاندې کې څه چیلنجز و څه تاسو وی چې دا به ملبه به څومره ورځو کې دغه شي او ستاسو خو هم وړاندې ترجیح انساني ژوند چې هغه بچ شي. جی السلام علیکم ډیره شکریہ تاسو موږ له موقع راکړه. بالکل جی دا یو نوی ایکسپیرینس و. نارملی بلاست به کېده خو بلډینګ کولیپس ورسره نه و شوی. بلډینګ کولیپس دې کې وشو چې کوم سلیب و چت و چې کوم هغه لاندې راوغورځېده او هغې ملبې لاندې کسان چې کوم دي هغه نمازیان هغه گیر شو. نو مونږ چې کله سپاټ ته ورسېدو نو واقعي دا یو ډېر تکلیف و او یو ډېر ګرانه وه مشکله وه او با زمونږ چې کوم ریسکیورز دي هغوی الحمدلله انیشلی ډېر ښه ریسپانس وکړه. ډېر زر سپاټ ته ورسې څنګه مونږ ته کال راغله کنټرول روم ته په سپاټ هم ضرور رسېدو او بیا مونږ ودین نو ټایم خپل اپریشن سټارټ کړه چې کوم د ملبې لاندې فرست پرایورټي زموږ دی چې مونږ کوم ژوندي کسان دي چې کوم رایستی شو چې د کوم ژوند بچ کېدی شي چې هغه زموږ پرایورټي شي. نو د هغې دپاره نوید اختر صاحب طریقه کار څه لږ تاسو ته به اندازه څنګه لګېده؟ مونږ سره جی ریسکیو 1122 سره مونږ سره ډیزاسټر ریسکیو ویکلی مونږ سره په هغې کې مونږ سره مختلف اکوپمنټس دي. په هغې کې مونږ سره سینسرز دي هغې کې مونږ سره وایس سینسرز بیل دي مونږ سره هایډرالیک کټرز دي فلیم کټرز دي داسې نور ډفرنٹ اکوپمنټس دي چې کوم مونږ استعمال کې راولو او مونږ ته هغه سینس راکوي چې یاره دلته اواز راځي مونږ ته یا څوک اواز غواړي یا ایون داسې هم شته چې هغه انسان هغه بیټس هغه کوي انهانس کوي او هغه مونږ واورو. نو بیا زمونږ کنفاینډ سپیس انټري ورته وایي زمونږ کسان هغې سپاټس باندې کټینګ وکړي هولز وکړي او هلته انټري وکړي او 3-4 hours 5 hours even 6-7 hours په یو کس باندې لګېدلي دي او هغه هلته نه مونږ الحمدلله ډېر کسان داسې چې هغه مونږ راوباسل ژوندي. نوید اختر صاحب څنګه چې مونږ وړاندې وي تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو وړاندې ایکسپیرینس و چې په دونه پیمانه باندې پولیس اهلکار او بیا کیپیټل خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې داسې وشو. نو دغه چې کوم تاسو سنسر هم در سره وي نور چې اکوپمنټ ضروري چې کوم دی هغه تاسو سره برابر و یا چې تاسو کوم هیومن ریسورس او ټریننګ هغه هم راو؟ بالکل جی زمونږ اکوپمنټ حوالې سره به هم زه دا ووایم چې مونږ سره برابر و هېڅ قسمه کمی نه و. باقي زمونږ ریسکیورز هم جی مونږ تقریبا 170 سټاف اپراکسیمیټلی هلته ډیپیوټ کړی و او سټاف هم څه کمی نه و او زموږ اکوپمنټس چې کوم دي هغه موږ سره ایون د یو وړوکي هایډرالیک کټرز او د دې نه ونیسئ تر ایکسکیویټرز او جیک هیمرز پورې هلته و او هغې له مونږ خپل ټایم به ورکوو ځکه چې مونږ به اول انساني چې کوم ژوندي و هغه مونږ راویستو کوشش کوو چې دا بچ شي هغه و اوبیسلی. بیا هغې نه پس اخري مونږ کوشش دی چې اخري ډیډ باډي ریکوري پورې چې اټلیسټ هغه ډیډ باډي هم خرابه نه شي. نو دغې له مونږ خپل ټایم ورکړو او هغې نه پس الحمدلله 24 hours راوند اباؤټ هغه اپریشن کلوز شو. جی بل نوید اختر صاحب مونږه دا پیښه هم وکتله نور هم ستاسو چې کوم ریسکیو 11 چیلنجز به راځي مونږ دا وګورو په دې لنډو کې د کوهاټ یوه لویه پیښه رامخته شوه هغې ته هم د نورو علاقو چې کوم ریسکیو 11 اهلکار راله پېښور ته هم د نږدې علاقو له راله
ډیر داسې حادثات راتلی شي، سانحات راتلی شي. تاسو به طور انجینیر ډسټرک ایمرجنسي افیسر یې، د کیپیټل تاسو مشر یې، نو څه تاسو حکومت ته سګدل غواړئ چې ستاسو چې کوم ریسورسز دي هغه زیات شي، ځکه چې ذمہواري به په تاسو باندې ډېر راځي او دې پیښې دا ثابته کړه؟ جی بالکل. مونږ جی ټایم ټو ټایم گورنمنٹ نه چې سم وخت سره اپډیټ راځي او مونږ ته کوم مشینری کې یا ګارډو کې زموږ چې ریسکیو کوم ویکلز دي، کوم اکوپمنټس دي، مونږ چې سم غوښتنه کړې ده، ډیمانډ هم کړی دی، مونږ ته پوره کړی دي. ډېره شکریا به د حکومت ادا کوو. او دې نه علاوه هم چې مخکې به سره راځي انشاءالله اپډیټ راځي، څنګه چې انټرنیشنلی او سټانډرډ مطابق کوم اپډیټ راځي انشاءالله نو هغه به مونږ راپوره کوو او عوامو خدمت به کوو. کنټرول روم پیښور دی، ریسکیو 1112. امیر خان تاسو انچارج یو لویه پیښه شوې ده پیښور کې او په هغې کې د ریسکیو 1112 کردار چې کوم دی هغه منلی شوی دی په ټول ملک انټرنیشنلي. تاسو ته به یقینا وړاندې کال راغلی د دغه پیښې، لږ راته ووایئ چې تاسو ته کال څه وخت ریسیو شو او ستاسو بیا چې کوم ټیمونه دي هغه تاسو څنګه کمیونیکیټ کړه، هغوی څنګه ورسېده؟ First of all, thank you so much for your visiting here. زما نوم امیر خان دی، زه ډسټرک پېښور کنټرول روم انچارج یم. بالکل څنګه چې تاسو فرمایل دلته کې لومړی کال مونږ ته دلته کې راځي، ځکه چې دا زموږ کنټرول روم دی د 1122 ډسټرک پېښور کې چې څومره ایمرجنسیز کېږي نو هغه دلته کې لومړی کال مونږ ته راځي. زه ناست وم په ډیوټۍ باندې وم 1:18 باندې ما ته کال راغی چې دغه رنګ دلته کې 14 نه شوې ده پولیس لاین کې. نو ما دلته چې کوم د 55 سټیشن زموږ نیر دی پولیس سټیشن دغه سره لاین سره، هلته نه مې امبولانس موو کړل. بیا ورسره زموږ پولیس هاسپټل کې هم امبولانس ولاړې وې، هلته نه مې ور موو کړل. دوه امبولانس همالته ولاړ وې، نو د زموږ کویک ریسپانس چې شوی دی نو دغې وجې شوی دی. نو هلته نه ما ور موو کړل چې بیا بعد کې ما ته پته ولګېدله چې د مارکه چې کوم ده 14 نه چې کوم ده نو د انټنسټي چې کومه ډېره زیاته وه. نو ما بیا د ټولو سټیشنو نه چې کوم دی امبولانس موو کړل او ورسره هیلپ ما د هیلث امبولانس نه مو واغوښتلو. لکه پیښور ټولو سټیشن ته تاسو ووی سره ما په کمیونیکیشن باندې وی چې کوم دی کیجوالټیز دی کې ډېر دي، تاسو لحاظه چې څومره مې امبولانس دي د سټیشنو نه ټوټل موو کې دی انسیډنټ. امیر خان بیا په هغې کې راله دغه خو وړاندې بیا پکې راله ملبه ډېره پرېوتې وه چې کومه هیوي مشینري ده یا سنسر شوي، ما چې کوم تاسو نور مشرانو سره خبرې وشوي نو بیا هغه د دې له بعد مو شوه چې ته اندازه ولګېد چې ما امبولانس ور موو کړل چې کوم سرفیس باندې وکټمز نو خو موږ هلته نه ریکور کړل. بیا مونږ ته اصل کې کنکریټ و پوره بلډینګ کولیپ شوی و، هغه پین کیک سټایل کې کولیپ شوی و. نو اینا وازونه ډېر راتلل. نو موږ ورسره بیا اسکیویټر شولو، زموږ چې کوم ټیکنیکل ټیمز دی هغې سره لیسننګ ډیوایس، سرچ کیمرا، کیټ فلپس دا چې کوم کنکریټ دی دا چې پیسز کې ډیوایډ کوي هغه کټر سټول دې تقریبا ما 8 ګاډي ور موو کړل انسیډنټ پلیس ته. نو ډېر کویک ریسپانس وشو زموږ راغه سټیشن نه چې کوم دی 55 نه ودین 2 منټ کې ورغله. پولیس لاین کې زموږ ولاړو هغې ودین 2 منټ ریسپانس وکړو. بیا چې زموږ دلته ورال چې کوم نو 4 منټ ریسپانس ټایم و. امیر خان مونږ وکړه را روان دي، کالونه را روان دي، جی جی بالکل دا 24 غنټې دا فعال وي دا سنټر. نو مونږ دا ویلی شو د پیښور خلکو ته دا ویلو شو چې تاسو په آرام خوب کوئ، ریسکیو 1112 هغه هر وخت بیدار ده. ایگزیکټلی بالکل تاسو 100% شور بالکل دغه رنګ دي د بیغمه خوبونه کې مونږ 24/7 بحال یو دلته کې زمونږ ټیکنیکل سټاف هم موجود دی. اورال څومره کم ټایپ اف ایمرجنسي هم دي کې مونږ 24/7 خدمات خپل ورکو سره. څه میسج ورکول غواړئ چې تاسو سره لږ همکاریو کې عام چې کوم خلک دی د پیښور؟ بس اورال خو اوس خلکو کې شعور راغلی دی، ډېر ښه شوي دي. بس صرف یو ریکویسټ مې ته نه دا دی چې ټریفک ته چې کوم دی نو په دې کې مونږ سره لږ غونډه کې دی هیلپ کوي او لږ زموږ امبولانسز دي یا زموږ نور ټیکنیکل ویکلز دي هغې ته د لاره ورکوي او نور زیاده تر چې کوم دی عوامو کې شعور راغلی دی هغې نه تاسو د انسیډنټ نه هم نتیجه اخیستی شئ. ډېر کویک ریسپانس وشو، ښه کالونه په ټایم باندې راللو. مونږ چې څومره لایف سیوینګ هم وکړل چې کوم ډیډ بورډز هم په ټایم باندې ریکور کوو. وسایل مونږ د ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم دی تھینکس ادا کوو چې بالکل هغې مونږ ته سورسز راکړي دي، هغې سره مونږ رای په مدد د چې کوم انسیډنټ و دا سر ته ورسولو.
تاسو د ریسکیو ډبل 1 چې کوم ډیسټریکټ ایمرجنسي افیسر او کنټرول روم انچارج دغه خبره مواوریدي لویه پیښه وه. تاسو به ګران کتونکو په میډیا باندې کله چې د اپریشن شروع نو وخت په معلومات اپډیټ ورکوله میډیا ته د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 او دغلته چې څومره میډیا وه په هغې کې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 چې کوم ترجمان بلال فیضي دی هغه اکټیو 24 غنټې موجود وخت په وخت خبرې ورکړې دی موږ سره موجود دی. بلال موږ خبرې اترې نورې وکړې دا راته ووایه چې څومره ډیډ باډیز راوکاږلی شوي وو تاسو څومره چې کوم ستاسو امبولینس و هغه پیرې کړې وي جوبل یې راوړي وو دغه ډیټیل راسره لږ شیر کړئ. ټولو نه پهله خو به زه ستاسو شکریه ادا کوم او خیبر نیوز ولې چې همیشه زمونږ او د عوامو په منځ کې یو برج کردار ادا شوی دی او زمونږ مثبت پهلو چې دی نو دوی همیشه عوامو ته مخکې کړی دی. ریسکیو 1122 په هغه ورځ باندې تقریبا 1:18 باندې کال چې موصول شو نو زمونږ چې کله امبولینسز لاړه نو زمونږ په مازغو کې هم دا شی نه و چې دا کولیپس دومره غټ کیدی شي ولې چې مونږ په پېښور کې پوره KP کې چې دی نو مختلف نوعیت ایمرجنسیز ډیل کړي دي. دا خپل د نوعیت یو بالکل هټ کې ایمرجنسی وا اٹیک و سوسایډ و خو تاسو ته په کتلی چې زیاتر کولیټرل ډیمیج چې شوی دی نو هغه چې دی نو د بلډینګ د سټرکچر د لاسه شوی دی نو دا یس روف کولیپس د هغې د وجې چې دی نو دا یو ګران ترین آپریشن و ولې چې دا عام آپریشنونه جدا و دلته تاسو هیوي مشینری نشو استعمالولی ولې چې څومره خلک دي هغه به تاسو ژوندي راوښکل او زمونږ پریارټي هم دغه وا چې یاره مونږ انساني ژوندونه چې دی اول هغه روباسو هغې نه پس چې کوم شهدا دي د هغو د تقدس خیال هم ساتلی شي. نو مونږ چې کله آپریشن شروع کو زمونږ چې دی نو هغې کې تقریبا 26 ایمبولینسز چې دی هغه استعمال شو ټوټل چې کوم زمونږ آپریشنل ګاډي هغه 36 چې دی نو هغه زمونږ 36 ټوټل ګاډیو هغې کې ریکوري ویکلز هم شامل دي هغې کې چې دی نو زمونږ فایر ګاډي مو که تاسو کتلي نو زمونږ هغې کې چې دی نو ایکسیویټر هم موجود و شاور هم موجود و دې سره مونږ ته کرین ضرورت مونږ کرین هم راغوستی و دې سره چې کوم ماسکینګ ټاور و سپیشلی تاسو ته پته چې دا 24 آورس چلیدلی نو دې کې پوره یو شپه راغلی ده او هغه شپې کې چې دی نو مونږ پراپر لایټ بندوبست کړی او دا زه وایم چې همغه وجوهاتو چې هغې د لاندې چې دی مونږ چې کله د شپې 12 بجو نه پس مونږ آخري زخمی راوښکلو نو هغې نه پس مونږ چې کوم مونږ سره ډیوایس ایزو لیسننګ او سرچ کیم هغې باندې چې دی نو مونږ ته کله کنفرم شو چې یاره نور ژوندي نشته دی نو مونږ هیوي مشینری آپریشن چې شروع شو نو هغې کې که تاسو وګورئ نو مونږ که د ډیبریز د ملبې د لاندې نه مونږ تقریبا 28 پورې جام بحق افراد شهدا چې دي هغه راوښکي دي دغسې چې دی نو مونږ تقریبا 22 نه زیات چې دی نو هغه زخمیان مونږه د هغه روف کولیپس روف د لاندې نه راوښکي دي. اوورال چې زه تاسو ته خبره وکړم مونږ تقریبا 93 زخمیان شیر هاسپټل ته بوتلیو داسې 55 چې دی نو هغه مونږ ډیډ باډي راوښکیو هغه مونږ رسولی دي لیډي ریډنګ هسپتال ته او دا هم د کمال خبره دا وه چې زموږ څومره اهلکارانو چې هغې کې کار کړی دی انکلوډینګ زموږ ډایرکټر جنرال ډاکټر خطیر احمد صاحب چې هغوی په خپله غونډه شپه موجود وو هغوی چې دی نو اپریشن نګرالي کوله تاسو یقین ومنئ چې هر یو الک چې دی نو یو جوش جذبې او ولولې سره کار کړی دی دا واحد داسې ایمرجنسي وه چې دومره لانګ هم لاړه او اهلکارانو دا نه دي ویلي چې یاره اوس شپه شوه یا د روټۍ ټایم شو یا چې دی نو زه مونځ کومه هر یو کس چې دی نو خپل د رڼه نه کار کړی دی ولې چې پولیس هم زموږ رونه دي زموږ پرنګه هغوی هم ډیوټي کوي زموږ بیلټ او د هغوی بیلټ او زموږ او د هغې مشترکه هم یو سلوګن دی چې موږ د عوامو خدمت وکړو عوامو چې دی نو په ایمرجنسي کې یا چې د هغوی بدې پیښه شوي هغې کې موږ د هغې خدمت وکړو او انشاءالله موږ چې دی هغوی سره شانه بشانه ولاړ یو مونږ د هغوی د شهدا او د هغوی د زخمیانو دپاره دعا کوو چې الله دې ورله صحتونه ورکړي او انشاءالله الله دې کله هم داسې نه راولي مونږ به هغوی سره همداسې نیغ په نیغه ولاړ یو. جی ګران کتونکو مونږ د پېښور په هکله چې کومه لویه حادثه شوې ده په 13 هفته کې په هغې باندې به لږې خبرې اترې وکړو د آی جي خیبر پښتونخوا معظم جان انصاری سره یوه لویه سانحه شوې ده. آئی جی صاحب پشاور کا جو یہ حملہ ہے دہشت گردی کا واقعہ اس ہفتے جو ہوا ہے گزشتہ ہفتے
یہ تقریباً چوتھا دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ ہے پشاور کے تاریخ میں. تو اس حوالے سے اگر ہم کہتے کوئی معلومات تھی یا انٹیلیجنس حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی تھا, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جنوبی اضلاع میں ملکن میں بھی کچھ اس طرح واقعات ہوئے تھے کہ پشاور میں ایک سرپرائز دیں گے وہ دہشت گرد. تو کوئی انٹیلیجنس حوالے سے کوئی خاص پولیس ٹارگٹ کا کوئی اس طرح تھا؟ دیکھیں, ٹارگٹ یا تھریٹ ہونا کوئی بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے سال 2022 میں 2567 تھریٹس ہمارے پاس صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف یا لوگوں یا مختلف پریمیسز یعنی مختلف عمارتوں بلڈنگوں کے حوالے سے تھے. 2500 سے زیادہ, 2600 تقریباً. لیکن اس پولیس لائن کے حوالے سے نہیں تھا. پشاور کے اپنے حوالے سے بھی 400-450 تھریٹس تھے جس میں پولیس لائن کا شامل نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں انٹیلیجنس ملتی ہے تو ہم سوال ضرور کرتے ہیں کہ اس انٹیلیجنس کو یا اس تھریٹ کو ایکشنیبل بنانا ہے آپ نے. کون ہے, کہاں ہے, کب ہوگا, کون سا راستہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اس میں سے 4-5 سوالوں میں سے 1-2 بھی مل جائے تو ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آگے راستہ بن جاتا ہے. اگر بالکل کوئی بات نہ ہو تو پھر وہ انٹیلیجنس اس کو ہم بالکل ایک طرح سے اگنور کر دیتے ہیں. وہ تو ایسے ہے کہ جیسے راستہ چلتے کوئی آدمی کہے کہ جی پشاور میں کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے. اب پشاور میں 60 لاکھ لوگ ہیں, ہزاروں بلڈنگز ہیں, پولیس کے بے تحاشا مقامات ہیں. ہمارے پاس ہر وقت پشاور میں 10-12 ہزار پولیس والا جو ہے وہ, چاہے وہ پشاور پولیس خود ہو, SSU ہو, ابابیل ہو, الیٹ ہو, FRP ہو, وہ بھی موجود ہے. تو اب یہ کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے, لیکن جنرلی جو حالات ہیں اس کے اندر ضرور احتیاط ہونی چاہیے تھی, ہونی چاہیے ہے, اور اسی کا ہم نے پیغام دیا. جی صاحب, یہ سیف سٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پشاور ٹارگٹ تھا پچھلے جو ٹیررزم کے وہ سب سے بڑا ٹارگٹ تھا. ابھی بھی یہ خدشہ ظاہر ہو رہا تھا اگست کے بعد جتنے بھی حملے ہوئے ہیں, یہ خدشات تھے کہ پشاور پھر نشانہ بنے گا. پچھلی تقریباً 2 حکومتیں تحریک انصاف کی تھی. سیف سٹی پروجیکٹ پشاور کی پاکستان میں کے سب سے بڑے شہروں میں پشاور کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, لیکن وہ مکمل نہیں ہوا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں سیاستدان نہیں ہوں, میں ایک سادہ آدمی ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی 9 سال سے یہ تعطل کا شکار تھا, مگر پچھلے 6 مہینے سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. اور اس 6 مہینے سے جو کام ہو رہا ہے اس میں کچھ فنڈز بھی ہمیں ریلیز ہوئے ہیں. ہم نے اس کی فیزیبلٹی سٹڈی مکمل کر لی ہے. فیزیبلٹی سٹڈی مکمل ہونے کے بعد ابھی ڈیزائن کی تیاری کا عمل جاری ہے. ڈیزائن کی تیاری کا عمل ہمیں امید ہے کہ اپریل مئی تک شروع ہوگا. اور ڈیزائن کی تیاری جب ہو گئی اس کے بعد پھر ہم نے اس کو دوبارہ سے ٹینڈرنگ کرنی ہے, بڈنگ کرنی ہے, اور بڈ کرنے کے بعد انشاءاللہ جو سکسیسفل اس کا بڈر ہوگا وہ اس کو ہم یہ پروجیکٹ ایوارڈ کر دیں گے. آپ کمانڈر ان چیف ہے, تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ فورس ہے, فرنٹ لائن پر ہمارا صوبہ ہے, تقریباً 100 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں. درد آپ کا بہت بڑا درد ہے, لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک کمانڈر ان چیف آپ CCPO اور SSP آپریشن پشاور کو استعفیٰ دینا چاہیے. اگر میرے استعفے سے میرے شہید واپس آ سکتے ہیں تو میں 100 دفعہ استعفیٰ دوں گا. میرے استعفیٰ دینے سے اگر قاتل پکڑے جا سکتے ہیں میں 100 دفعہ استعفیٰ دوں گا. اگر میرے استعفے دینے سے جو یتیم بچے ہیں ان کا باپ واپس آ سکتا ہے میں 1000 دفعہ استعفیٰ دوں گا. اور اگر اس تحقیقات کو آگے بڑھانے میں کوئی مدد ملتی ہے میرے استعفے دینے سے میں 1000 دفعہ دوں گا استعفیٰ. مجھے استعفیٰ دینے سے کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں استعفیٰ ملازمت سے استعفیٰ ہے, روزگار کا ختم ہونے کا ہے. ایسے روزگار کو میں کوئی حیثیت نہیں دیتا ہوں. میں نے اپنے لوگوں کو بھی کہا یہ جہاد ہے. میں استعفیٰ دوں گا اور پھر سائٹ پہ بیٹھوں گا, بغیر تنخواہ کے کام کروں گا اور اپنے بچوں کے قاتل جو ہے وہ ڈھونڈوں گا اور انشاءاللہ سامنے لے کے آؤں گا. میں استعفے کو بالکل کچھ نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ کام فی سبیل اللہ کروں گا اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کروں گا, اور نہیں یہ کام چھوڑوں گا میں. ګران کتونکو د پیښور چې کوم لویه ترهګرۍ پیښه شوې وه په هغې باندې تاسو د آی جي صاحب خبرې اترې واورېدې. موږ د هغوی سره خبرې اترې وکړلې.
د دهشتګردۍ چې کوم واقعات دي هغه خو کېږي په ښار کې روان دي، خو ژوند هم روان دی. دې ته وګورئ چې په دې هفته کې یوه لویه دهشتګردۍ واقعه پېښور کې وشوه، 100 نه زیات خلک په هغې کې شهیدان شو. خو دا پېښور دی، دلته لیټرري فیسټیول انعقاد شوی دی. په وړمبي ځل باندې پېښور کې په دونه لویه پیمانه باندې لیټرري فیسټیول انعقاد کیږي. لاهور، کراچۍ کې به تاسو لیدلی وي. مقصد دا دی چې یو طرف ته که دهشتګردۍ خپل واقعات کوي، دلته پېښور غمجن دی، بل طرف ته د پېښور چې کم خلک دي په خصوصي توګه به مونږ به د دې د ځوانانو ذکر وکړو چې ډېر په ښه طریقه باندې نن لیټرري فیسټیول چې کم دی هغه انعقاد شوی دی. د ادب خلک راغلی دی، مختلفو چې کوم انټلیکچوال دي هغوی راغلي دي، په امن خبره کوي، د عدم تشدد خبره کوي. او ښه خبره پکې دا ده چې ځوانان دي په دې کې هلکان دي، جینکۍ دي، او د ژوند هرې طبقې خلک په دې کې شامل دي. راځئ چې دوی سره خبرې اترې وکړو. ډاکټر سهیل صاحب، مونږ وکتله یو ډېر افسوسناکه پېښه هم رامخته شوه، پېښور یو وارې بیا په وینو باندې رنګ شو. خو داسې قسمه تقریبات هم روان دي، لیټرري فیسټیول پېښور کې روان دی. عمومي توګه مونږ ګورو په لویو ښارونو کې داسې وي، پېښور کې دا وړمبي ځل په لویه پیمانه باندې داسې فیسټیول کیږي. د ادب او کتاب سره مینه، خلک اکثر الزام لګوي چې بارود بم دماکې. څه وایي په دې اړه؟ داسې ده جی چې پېښور تاسو څنګه پته د ګلونو ښار دی، د مینې ښار دی، د محبت ښار دی. دا د محبت ښار چې دی د نظر شوی دی د ترهګرۍ سره مخ دی. تېرو ورځو کې ناوړې پېښه وشوه، خو دا چې کوم د دې ارګنایزرز دي دوی دا 3 ورځې ایونټ ایښی او په دې کې یو ورځ خالص د موسیقۍ دپاره ما کوم چې د پېښې نه پس اوس معطله شوه، نو دوی د دې ټیم څه دی؟ د دې ټیم دا دی چې ادب او د عدم تشدد او د تعلیم د لارې کم چې د خودی خدمتګار تحریک کم میکانیزم و تھیټر لاندې د ماشومانو ادب، بیا د تعلیم د لارې، د نصاب د لارې دا پیغام د عدم تشدد مخ پړوان دی وړل، ولس ته رسول، آګاهي، شعور خورول او هغه بیا نور قانونو ته رسول. د دې ټیم دی. او دا پروګرام تاسو ګورئ چې په دې کې 4-5 سیشنې د ورځې او دا به کیږي. خوشبختانه موږ سره داسې ځوانان شته د دې خاورې چې د دې خاورې اصیل بچي دي. ډاکټر صاحب، ما مو کتله دلته چې زه کوم ینګ ګورم، جنریشن دی ډېر اکټیو دی سوشل میډیا باندې، ماشاءالله. لکه یو طرف ته خو مایوسیم ده، بل طرف ته چې ګورو دا ارګنایز کړی مونږ دلته چې ګورو د کم میل فیمیل ینګ هلکان، نو دا خو زمونږ د سیمې د خاورې دپاره یو امید مونږ کتی شو. دا زه دې ته امید هم نه وایم. دا چې دی دا زموږ رون مستقبل دی. دا ځوانان چې دي د چا چې دا هڅه کړې ده او چا چې دا پروګرام را جوړ کړی دی، نو دوی د پېښور هغه اصلي مخ دی کم چې د پېښور د مخکې نه و. نو زه ویاړ کوم په داسې خلکو باندې، په داسې ځوانانو باندې چې هغوی داسې دستورې راغونډې کړي دي. او دا دستوره چې دا نو دا نوره زیاته شي، دا د ټولو ولسوالو ته ورسي، دا د ټولو ضلعو ته ورسي او د هغه ځای خلک ته دې نه مستفید شي. ہم یہ سنتے ہیں میڈیا میں بھی کہ پشاور میں بم دھماکے، دہشت گردی، بڑے شہروں لاہور، کراچی کے حوالے سے یہ لٹریری فیسٹیول ہوتے ہیں. یہاں پر بھی پہلے ہوتے تھے، لیکن اس طرح آپ فیمیل ہے، پشاور سے تعلق رکھتی ہے، اور ماشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا فیسٹیول لٹریری یہاں پر تو زبردست میں سے جا رہا ہے. ایسا ہی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا پشاور بہت زیادہ دہشت گردی کی ضد میں رہتا ہے. پشاور نہیں، ہمارا سارا خیبر پختونخوا بہت زیادہ اٹیکس، ہم نے وہ دہشت گردی فیس کی ہے جو ہم پہ لازم بھی نہیں تھی، اور ہم ہر وقت بہت زیادہ ایسے دہشت گردی کے اس میں رہتے ہیں. تو اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہمارا مائنڈ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ امن چاہتے ہیں. یہاں ہم نے بچوں کو بھی اس ایونٹ میں دیکھا ہے، بہت سارے اسکول سے بچے آئے ہوئے ہیں. بچوں کو امن کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں اور دن رات یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ان کے مائنڈ جو ہے نا وہ پیس سے تھوڑا سا ہٹ کے اس ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں. دہشت گردی مطلب امن نہیں ہوتا معاشرے میں، تو اس سے سارا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے. زیادہ بچے ہمارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، خواتین ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو اس طرح کے ایونٹس اور بھی ہونے چاہیے، کیونکہ پشاور ایک ایسا خیبر پختونخوا کا گھر ہے کہ یہاں پورے خیبر پختونخوا سے یہاں بچے آتے ہیں اور اسٹڈی کے لیے لوگ آتے ہیں، پورے خیروں سے لوگ یہاں پشاور میں آتے ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ
وہ بہت زیادہ ایک تو والدین کو ڈرا دیتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی سے بھی ہٹا لیتے ہیں کہ کل جو واقعات ہیں ادھر بھی. تو یہ امن کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر ان کو تھوڑا پازیٹیو انوائرمنٹ دیتی ہیں کہ اچھی چیزیں بھی ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں, ہمارے شہر میں ہو رہی ہیں. رجحان مونږ ګورو په لوی ښارونو کې داسې قسمه لیټرري فیسټیول منعقد کی کراچۍ, لاهور شو, ادب سره مینه, زمونږ خاص کر پیښور شو, بیا پښتونخوا پیښور خبره وکړو اوس کوم دا دهشتګردۍ پیښه شوې ده, لویه پیښه شوې ده. په داسې حال کې ستاسو په شان ځوانان میل فیمیل داسې قسمه پروګرام انعقاد یو زبردست پهلو ده په حکومتي لیول باندې, یا دلته چې کوم سیاسي نور خلک دی څه سپورټ تاسو درکوي, شاباسي درکوي که نه؟ زمونږ چې په کوم فکر باندې د دې میلې بنیادی خیدې د هغه شاته زمونږ یو فکر و, موږ ادب مزاحمت ګڼو, ادب د مزاحمت استعاره ګڼو. د ادب موږ ریلیټ کوو د ژوند د حسن سره. تاسو به سوچ کړئ په کومو ټولنو کې چې ادب وي هلته به خلک د ژوند د ښکلا نه خبري. چرته چې خلک د ژوند په ښکلا هغه استیټک سنس یې راپارلی شوی, نو هلته بیا د ترهګرۍ داسې قیسې هېڅ چرته هم نه کېږي. د دغه ښارونو تاسو پوښتنه وکړه چې په لاهور په کراچۍ کې د هغو خلکو باندې کار شوی دی, د هغوی په استیټک سنس باندې کار شوی دی, هغوی ته د مرګ نه زیات ژوند ګلوریفای شوی دی. موږ وینو په بلها پیښې موږ ولیدلې چې دلته خلک په ژوند باندې مرګ غوره کوي. تاسو به فکر کړئ, میډیا هاوسز به هم فکر کړئ چې په دغه شاته هم یو لټریچر چلیږي, خو هغه لټریچر کوم لټریچر دی هغه د تشدد نه ډک لټریچر دی. هغه د تشدد نه ډک لټریچر موږ انکاونټر کول غواړو په عدم تشدد باندې. عدم تشدد اوس تاسو به دا فکر کوئ چې داسې ادب هم شته دی چې هغه په عدم تشدد باندې. کله که موږ ادب ته د ژوند په نظر وګورو, هغه ادب یا هغه لټریچر به نان وایلنټي په خپله باندې. موږ خپل ستر لارښود لرو, باچا خان بابا رحمت الله علیه لرو, چې هغه موږ ته یو لویه فلسفه پرېښې ده, او هغه فلسفه باید چې موږ د ټولنیز ژوند نه راواله د اقتصادي ژوند د پورې, او د اقتصادي ژوند نه راواله د سیاسي ژوند د پورې, او د سیاسي ژوند نه راواله د ادبي ژوند پورې. بله مهمه پوښتنه تاسو وکړه چې آیا په دې کې تاسو سره دولتي چارواکو یا غیر دولتي چارواکو تاسو سره څه تعاون کړی دی؟ د بده مرغه دا خاوره هغسې موږ به دا ووایو چې شعور نه دی راغلی چې ادب ته خلک هغسې جوړ دي. دا د پیښور په تاریخ کې زموږ اولنۍ داسې غونډه ده چې په دومره لیول باندې کېږي. مهم تعارف اپنا کروا دی. جی, میرا نام وردہ شہزادی ہے, تعلق میرا گجرانوالہ سے ہے, اور ہم آج آئے ہیں اسلام آباد سے. ایک ہے یہ ابھی پشاور میں ایک بلاسٹ بھی بڑا واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا, اور ایک یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیٹرری فیسٹیول کا انعقاد ہو رہا ہے. آپ اسلام آباد سے ماشاءاللہ آئی ہے, کراچی سے, لاہور کے جو لوگ آ رہے ہیں ادب سے تعلق ہے, تو ان کو کیا میسج دے گی؟ بالکل, یہ جب بلاسٹ ہوا تو ہم نے یہ سوچا کہ ابھی اس کا کیا کیا جائے, جائیں نہ جائیں کیا کریں, مگر یہی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ریزسٹنس انہی سے کریٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو بھی ایک نیریٹو بلاسٹ کے ذریعے دیا جا رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اور ہم یہاں کی عوام کے ساتھ ہیں, یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہیں. اس کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے ہم آج یہاں آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور بالکل اسی طرح ساری تقریبات ہو رہی ہیں. یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, اور ایک بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں, اور بالکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں کہ یوں لگ رہا تھا پتہ نہیں لوگ گھروں سے نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے, مگر لوگ اسی طرح سے موجود ہیں, زندگی رواں دواں ہے. تو ہم اسی طرح سے ریزسٹ کر سکتے ہیں انہی فیسٹیولز کے ذریعے. تو میں تو سب کو کہوں گی کہ وہ جہاں لاہور سے آ رہے ہیں, کراچی سے, اسلام آباد سے, اور پشاور کے رہنے والے, وہ لازمی آئیں. اور ہم یہ پہلی دفعہ انعقاد ہو رہا ہے پشاور لٹریری فیسٹیول کا, تو اسی طرح بنیادیں رکھی جاتی ہیں اور انیشیٹیوز ایسے ہی لیے جاتے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ بہت کامیاب ہو, یہ والا بھی, اور اس کے آئندہ سالانہ جو بنے گا وہ بھی بہت کامیاب ہو. جی ګران کتونکو, مونږ وګرځېدو د پیښور چې کومه لویه پیښه شوې ده په دې هفته کې د 100 نه زیات چې کوم کسان دي هغه شهیدان شوي وو. پیښور یو ډېر لوی دغه ورځ لیدلې ده. د الاریچ دوره مونږ وکړه, د ریسکیو 1112 هغه اهلکار چا چې په دې لوی اپریشن کې برخه اخیستې وه, د آی جی پی خیبر پښتونخوا معظم جان انصاري سره مونږ خبرې اترې وکړلې. د هغې له بعد رالو پیښور کې که یو خوا دماکه شوې ده, بل خوا لیټرري
لټرري فیسټیول هم سٹارټ دی. مونږه چې کومې تاسو خبرې واورېدې زمونږ د ینګ ځوانانو میل فیمیلو نو هغوی دا وایي چې زمونږ مستقبل به ړوند وي روڼ به وي. وایي قصه زما د مستقبل سایله چې شپه لري څنګ به سهار نه لري. انشاءالله راتلونکي پروګرام کې به د نورو موضوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د الله په امان.